سلامونه ملګرو دا وخت د مسلم لیگ نون حکومت د پاره عمران خان یو ډیر غټ درد سر جوړ شوی دی. مسلم لیگ نون حکومت غواړي چې عمران خان په سوجه باندې پسنه خبره باندې ډیل ته تیار کی. ځکه مسلم لیگ نون حکومت وای کچره د ډونلډ ټرمپ حکومت راغو او بیا د ټرمپ د طرف په پاکستان باندې پریشر راځي چې تاسو عمران خان رها کړئ چې مونږ د غینه مخ کې عمران خان سره سره ډیل کړی وي. عمران خان ته د کم ډیل افر کیږي پاغه باندې هم په دی ویډیو کې خبره کو. بل د ډیل حواله سره عظما بخاری هم یو بیان جاری کړی چې هغه هم در سره په دی ویډیو کې جاری کوم او عمران خان د ډیل نه ولی انکار کړي پاغه باندې هم په دی ویډیو کې خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان دا ډیل ورکړل شوی دی د افر ورته شوی دی چې عمران خان صاحب با موجوده حکومت کې هیڅ کار نه لري او موجوده حکومت چې کم دی دا با حکومت چې څومره وخت هغه پورې بده مطلب خپل ټایم سپین ته پرې دی چې حکومت خپل وخت پوره کی. حکومت پس به هیڅ قسم سټیټمنټ نه جاری کوي خو بیا به عمران خان اډیاله جیل نه بنګاله ته شفت کیږي. افردار ډیل دار چې تب حکومت پسې سنوي عمران خان ته وي تب حکومت خپل ټیم لپاره دی چې د خپل وخت مکمل کی او تا موږ د اډیاله جیل نه بنګاله ته شفت کو هاوس ارست پدې کو جی. خو عمران خان دا افر ریجیکټ کړی دی. بل طرف ته عظما بخاری دا بیان جاری کړی دی چې عمران خان ته هیڅ قسم ډیل نه دی شوی دا هر څه دروغ دی. بل شاهد خاقان عباس چې مخکې مسلم لیگ نون سره اوس هغه هم یو بل سیاسي پارټي جوړه کړی ده چې هغه هم دا بیان جاری کړی چې پاکستان کې د سیاسي استحکام راوستو د پاره بل الیکشن غوښتنه کړې ده بل الیکشن ډیماند کړې ده.